چې رقم خصوصي ملوا په انتظار باندې وږي تشریف راوړل دي ان شاء الله هغه به تاسو ته بیان کوي. ټول ملګرو ته خصوصي درخواست ده چې د زړه په غوګر باندې تاسو مکمل توجه وکړئ او د دې د بیان نه مستفید شئ. کورونه کې زنانو ته درخواست ده ان شاء الله مونږ دې له دعوت ورکړې دا زموږ یو ملمه ده او د ملمه قدر پکاري د دې قدردار چې د دې خبرو ته مونږه خپل توجه باندې وکړو. زه دعوت ورکوم المحترم مكرم مشر فخر مردان فصيح اللسان لذيذ البيان حضرت علامہ مولانا مفتی زین اللہ زین صاحب حفظه الله چاگی تاسو ته خپل بیان وړاندې کړي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. رواه البخاري في صحيحه. معزز علماء کرام او د دې رستم او د خواوشا علاقونا را جمع شوي مسلمانانو او پکور کې را جمع شو خويندو میندو، نن مونږ او تاسو په عظیمو خوشالو کې را جمع یو. یو طرف تا زمونگا د دیرور محترم مولانا ارشد صاحب چاغي اتکالا لسکالا خواری او مهنت کړو، والدینو رشتہ دارانو د دین او د علم د حصول د پاره وقف کړو. نو نن دای په خاندان باندې رب ذوالجلال
دا خوشحالی را اوسته دا چاغي درس نظامی تکمیل تورسو نندائی خپلوان داغی ترونا ماماگان استازان دا علاقے مشران رونا خوین دے ټول خوشحال دی نو یو پا دغا خوشحالے کی مونگ را جمع یو او زما په خیال دا په خوشحالو کې ډیره لویه خوشحالي چې د چا په خاندان کې یو بچی دې حد ته ورسي چې هغه ته دستربندي وشي هغه لا پټکي ورپسر کړي شي خوشحالیم ډیره لویه او ذمہ داریم ډیره غټي او دا علما ډیر په ګرانه سره جوړیږي ښا مونږ ته اکثر د علماو د اخیری لمحات د زندگی هغه مخې ترازی د هغې عزت ګورو په علاقه کې خو محترم مونږ د هغې ابتدایي دور نی کتلی ابتدایي دور د رستم مسلمانان د دینا خو خبر دی ځکه دا رستم ډیر د پخوانه د قرآن او سنت عظیم مرکز دی د علماو مرکز دی د طلباو مرکز دی د دې رستم نه ډیر غټو غټو خلکو قرآن زده کړی عقیده زده کړې ده او بیا یوازې د ملک پاکستان نه بلکې بیرون ممالک الته د دې رستم هغه فیض هغه خور شوی دی په دې رستم کې په هر محله هر بیٹک هر دکان هر مسجد کې طلباء کرام پاتې شوي دي نو محترمو عالم جوړېدل دا ډېر په ګرانه سره کیږي الله اکبر کبیره دویم محترمو بلا خوشحالی زمونږ د دیرور ارشد صاحب ورسره بل برادر محترم اسرار صاحب داغي د نوې زندگی آغاز دی نو محترمو مخکې زمونږ ورور مولانا ولی محمد صاحب حفظه الله هغې د دې خادې متعلق ډېرې ښایسته خبرې وکړې او بنیادي خبرې وکړې او دا یاد ساتل پکار دی محترمو چې چرتم او سوکم د الله رب العزت د دین خبرې کوي هغه به منو او عمل کې به راولو څنګه خبره مې وکړه محترمو تاسو زما په خبره پوهیږئ کله کله د واده کې خلک صرف بروجو ته راجمع شوي نو چې ته پکې ولا تقریرونه شروع کړي نو دا بعضې نو یو بل سره لګي مړه دی پکې څه مصیبت جوړ کړی دی خو دلته خو به داسې خلک نه وي انشاءالله که شته پکې داسې نه نه بعضې کسان غوسه غوسه کېږي داسې چې بهی مونږ خو یو ګنټه ایستې وه چې زه په ویټینګ لیست کې به پراته یو چې کله وایي اوس دا یو پینډه فارغه شوه دویمه راځئ دلته خو پکې لا پته لګي نه دلته خو لا یو مولوي صاحب پاسي او بل تازه دم راځي که نه دا یاد وساتئ محترمو دا په مونږه د دې علماو چې دا پروګرام مولانا سراج الحق صاحب زمونږ حافظ صاحب د اریان ارشد صاحب دی د هغې رشته دار ماماګان او ترونه قسم می دی په الله دی په مونږ یو غټ احسان وکړه ګوره مونږ یې داسې مجلس ته راجمع کړو که نه چې دا زمونږ او ستاسو د روح غذام ده دا زمونږ او ستاسو د زړه غسل هم دی ځکه څنګه چې د انسان بدن ته د انسان جامو ته هغه خیرې لګي نو بیا خلک جامې وینځي خپل بدن پاکوي نو دارنګې دا زړه هم خیرنیږي محترمو دې زړه ته خیرې لګي اوس د دې زړه نه هغه خیرې لرکول دې زړه ته غسل ورکول دا زړه وینځل هغه د قرآن او د سنت په خبرو سره کیږي ښا هغه د آخرت د قبر د زنکدن په خبرو اوریدو سره
اغا زړه پاکیږي. حدیث پاک کې مرازی نبی علیہ السلام فرمائی یقیناً دی زړونو ته زنګ لګي څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي نو دا زړه زنګ آلود شي نو دا په ځان باندې بوج کو نه محترمو. په دې پروګرام بعد د علماو چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی دی ته به دعا کوو شکریا به ادا کوو. څوک به ول دعا کوو. جزاکم الله خیر کثیره. ودونه خو ډیر شي محترمو. کله کله په ودونو کې مونږ او تاسو ته اندازه لګي چې پای کې خلک سس نه کوي محترمو. دغه وخت کې دماغ کار نه کوي سترګې ور باندې پټي یا علما ول مینتونه کوي چې الله او رسول خفه مکه ګوري. اغي نه عالم پیجنی نه طالب علم پیجنی نه جرګه پیجنی سترګې ور باندې پټي دماغ کار نه کوي هغه ډګونه او هغه ګډاګانې محترم پاغي لعنت راوړي. نو محترم مسلمانانو چرتم د چانا چې مونږ او تاسو د دین خبره اورو هغه به توجه سره اورو. که ارسوب دی که زید دی که عمر دی که بکر دی دا جیاباد محلی دی که د تاشکن محلی دی که د بل محلی دی که د اسلام آباد محلی دی که د خالق آباد د محلی دی. اے محترم مسلمانانو که د اډی د محلی دی یو تن راغی تور پټکی والے که سپین پټکی والے که برګ پټکی والے. اے محترمو که خپل مودې که پردې که د کلی دی او که د بهر د کلی چې هغه راغی د الله رسول داسې وایي هغه خبره به اورو او عمل کې به راولو. خبره مو ذهن واغسته محترمو. د امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کوي لا تنظروا الى من قال بل انظروا الى ما قال. دې مونږ طرف ته رهنمایي د انابت طرف ته کړې ده چې اے مسلمانانو ځان کې انابت راولې. د بعض خلکو یو ذهن جوړ شي چې زه به د پلان کې محلي د استاد خبره اورم د پلان کې بناورم د سپین پټکی خبره بناورما د تور پټکی والا خبره به اور نورما د پلان کې به اورم د پلان کې بناورما دا پلان کې زما د ډلې دی دا پلان کې زما د ډلې نه دی. نه محترم دا په دین اسلام کې دا ترتیب نشته ښا. بس چې څوک راته وي قال الله وقال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان چې څوک راته د الله د دین خبره کوي د څه خبره راته کوي. که زه تاسو ته مې کیسه شروع که محترمو او هغه کیسم د ځانه جوړه شوې چې خلکو ته عقیده خرابوي د چا کیسې کتارې به نه ورو محترمو. د بعضې خلکو عادت دا جوړ شوي محترمو او پاغیم زمونږ د عوام الناس داسې اشکان شوي که نه هلکه د قرآن آیت یې ووی نجی نانانا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثی صحیحو نے سے حدیث بیان کو نه نه یره جی د لیلا او د مجنون کیسې وکړو ډېر چکې واچو خوئ د چا کیسې وکړه د لیلا او د جواب راکوې که نه محترمو کني پرېږدم مو نه ګورې اورې که نه دا روجي به بیا یخې خورې نو ماسپهین ته به بیا خبره رسوم نو او چې جواب راکوې زه خبره زر مختصر راغونډو محترمو. بعضې خلک یي هغې په دې کې پی ایچ ډي کړي ښه لیلا داسې روانه وه نو مجنون ورپسې خوا ور والوتو بس دا کیسې به یاره. او زمونږ د عوام الناس د لیلا مجنون دی کیسو ته بعضې ډېر سور سره ناست دي ښه. دا څه کې کله ورته کیسې کېږي یو باچاو د هغه درې ښځې وې په یو ښځه د باچا وزیر معین شه دیو چې دې پسې به څه وایي ښه. ګوره ما چې اوس مخکې خبرې کولې تاسو اوده وې ښه خو چې د لیلا مجنون کیسه مې شروع کړه که نه تاسو ټول داسې کېناستئ. ای محترمو دا مزاج به نه جوړو دا مزاج ستاسو مونږ ته مزاج خراب کړي ښه. بیا مونږ هم وایو دا خلک قرآن او سنت ته غوږ نږدي د صحابه کرامو واقعاتو ته د تابعینو واقعاتو ته دا خلک غوږ نږدي د لیلا او د مجنون کیسو ته غوږ دي. نو بیا مونږ هم کتابونو کې هغه کیسې راغونډو تاسو ته بیانو او تاسو هم راته سره لکوي اخر کې وي سبحان الله الله اکبر کبیره. اے محترمو مسلمانانو د الله د دین خبره
او د الله دین څه ته وایي زمونږ دا تبلیغ والا مرګري الله دې د تبلیغ والا په عمر کې برکت واچي زبردست کار کوي محترمو که څوک ما سره اتفاق کوي نو کوي دی او چې نه کوي یو شل پیرې دی نه کوي او د تبلیغ والا مرګرو په دنیا کې یو کردار دی خپله بستره راخلي تاسو به نه لیدلي چې یو تبلیغي کال د پارزي ملک کلی وطن بال بچ پریدي او تا ته ویې ما ته لکه چانده راکه تاسو چا علم کې راغلي اوسه پورې داسې به نه کړي ښه خپلې پیسې لګوي د یو کال د پاره په ساوت افریقا په ځنګلاتو کې ګرځي چرته بی دینه خلق د دین نه لرې خلق د الله نه خفه خلق د الله نه ناراضه خلق هغې پسې ګرځي یاره مینت هم ورته کوي پخپو ولا چاپیم کوي چمچګیري هم ورته کوي او د الله دین طرف ته دعوت ورکوي نو اے محترمو مسلمانانو زمونږ تبلیغ والا ملګري یو خبره کوي چې دین څه ته وایي د باچا وزیر کیسو ته دین نه وایي د لیلا مجنون کیسو ته دین نه وایي زمونږ تبلیغ والا ملګري یو ښایسته تعبیر پیش کوي چې دین څه ته وایي د الله رب العزت حکم د چا په طریقه زما د استاد په طریقه زما د شیخ په طریقه زما د مرشد په طریقه د شیخ الحدیث په طریقه د شیخ التفسیر په طریقه څه وایي د چا په طریقه د نبی علیہ السلام طریقو باندې هغه حکم ادا کول دی ته دین وای څنګه اتفاق راوستو کنه پیغمبر زمونږ د دیوبندیانو پیغمبر هغه محمد علیہ السلام دی او د بریلیانو پیغمبر څوک دی نبی علیہ السلام دی کنه دی د سهارنپور والا سهارنپورم په هندوستان کې یو علاقه ده دیوبندم په هندوستان کې یو علاقه ده لکنوم په هندوستان کې یو علاقه ده الته مدارس دي هغې ځان سره خپل نسبت لیکي لکنوي سهارنپوري دیوبندي بریلوي چې څوک هم په دې کې محمد علیہ السلام خپل رسول مني دا مسلمانان دي د هغه پیغمبر طریقو ته رواج ورکوي باقی محترم دا خو اسې نسبتونه دي چې زما استاد د دیوبند نه سبق ویلی دی زما استاد د دیوبند دی هغه دیوبندي دی که زما استاد د دیوبند د کلي دی نو زما استاد دیوبندي دی که زما استاد د بریل مدرسې نه سبق ویلی دی نو زما استاد بریلوي دی که زما استاد د بریل کلي اوسیدونکی دی زما استاد بریلوي دی په دې په چا ټاپې نه لګې ښه کله کله مونږ حیران شو محترمو هلکه د بریلیانو خواته و ماشوم نه بوځي د دیوبندیانو خواته و ماشوم نه بوځي دا فرقواریت شروع شو ښه دا الله حکم د پیغمبر طریقه چې دا خبره که دیوبند والے کوي که بریل والے کوي که سهارنپور والے کوي که لکنو والے کوي نو صحیح خبره ده دې سره الله اکبر کبیره محترمو ډېرې فتنې دي یو فتنه په دې دور کې د الحاد ده چې زه تا ته ویم زه دیوبندي ما خپل بچی به ما ته راولې زه دیوبندي ما ځکه زما شیخ القرآن د مدني صاحب شاګردو دیوبند کې سبق ویلی وه ځکه زما استاذ د مولانا اعزاز علي رحمت الله علیه شاګردو هغه دیوبندي وه زما استاد علامه نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه په دهلي کې هلته نه دوره حدیث هم کړی دی شپږو کاله سبق هم ویلی دی نو بیا زما نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه هلته په دهلي کې او کاله تدریس هم کړی دی نو هلکه چې څوک د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه چې هغه د دیوبند سړی دی د دیوبند فاضل دی هلکه چې څوک د هغه ځای سبق نه ویلي که نه هلته به وړوکې نه بوځي دا یو ډیر غلط تصور دی محترم مسلمانانو دین څه ته وایي د الله حکم د چا طریقه د پیغمبر طریقه دې ته انابت وایي دې ته اشاره کوي امام غزالی رحمت الله علیه چې لا تنظروا الى من قال بل انظروا الى ما قال تاسو من قال ته مه ګورئ چې دا وینا کوونکی څوک دی دا د شاه منصور کلی دی که دا د پنجپیر کلی دی که دا پی ټی آی والا دی که دا جمعیت والا دی که دا جماعت اسلامی والا دی د ته مه ګورئ
دا بار سو کی خبر مو خیال ترازی محترم وکړ بل انظروا الى ما قال بلکې تاسو وګورئ دې سو یارا س کیسې دل شروع کړی دا سم منګنت واقعات دل ویا سم موضوعي روایت درته ویا چرتا په قبرونو دل عقیده جوړیا چرتا په مړو را مدد کیدو دل عقیده جوړیا او کنا تا ته وی الله امنا الله یو امنا دا الله سره شریک مگر زوا د نبی علیہ السلام سنت تا رواج ورکا نو اے محترم مسلمانانو مونږ ته مولانا ارشد سے بوداغي پیملی دا یو مقرا کا چې پدې کې مونږ او تاسو د خپل زړونو هغه خيري اوینځوخه او د علماو مولانا ارشد سے بوداغي خاندان د نور مسلمانانو ته په عملی توګه باندې اخودلا کله موږ د خلکو ته وایو په دې خپل خاده کې الله مخه پکوي اغي وی جی سیدا خو خادي په ګډاګانو په ډول سرنا خسته کیږي او غم په جړاګانو خسته کیږي الیکا دا په کوم کتاب کې دی اگر دین خو مخکې تعریف مخه ترالو کنه الله حکم د پیغمبر طریقہ نو دا چې څوک وایي چې خادي په ګډا خسته کیږي او مړی په جړا خسته کیږي دا کوم کتاب کې دی دا په یو کتاب کې شته اوله د لدر کما رواه النساء دا د نساء په کتاب کې دی ښا کتاب النساء کې کتاب النساء مو کتلی ها خمو کتلی خو غږ نه کوي ښا کتاب النساء د زنانو روایتونه زنانو سره خپل دین دی ښا اغي سره خپل بوجې ډکی دي یو علاقه کې یو الګ په پالنګ خېجو نو موږ مرګري ورپسې لاړو چې دا پالنګ خطل صحیح خبره نه ده یو زنانه وی دا کوم مولاوي تاسو ما تر مخامخ کې اوس اغي سره خپل کتاب ډک دی ښا وی دا مونږ چې دا الګ په پالنګ خېجو دا زمونږ بلا خپلوان راغلي دغه جینې کو رشتہ داران راغلي نو مونږ ورله دا الګ خیو چې دا ګور لون نه دی ښا شل نه دی ښا ګډ نه دی ښا څنګه والے دل درکا نو ډیر ناری نه دا غینه د بوشي غریبانان تو وی الله داسې وی دا الله رسول داسې وی خودی وی د کتاب النساء د روایت نه بل نشم کوله ما یو کتاب کې لیکلی و مې دا کتاب النساء کې روایت دین یو مرګری ټلیفونو کې دا په کومه مکتبه کې ملاوي الله اکبر کبیره زبون په علاقه کې د یو نوجوان وادو پلار ډیر دیندارو پلار خم مذهبي سړیو جیب کې به سره اینی ټیم مسواکمو خپل په سنت طریقه باندې به پټکیم والے و خپل گیټه به مخکاروي ډیر بزرگ سړیو اجونه هم کړی و خو زمونږ د دې دیندارې پتا پیغام خاده کې لګي محترمو د دیندارې پتا کله لګي د مولاتو د امیرتو د دیندارې پتا کله لګي پیغام خاده کې لګي دا سه خو خلکو ته وایم دین کې کامیابی د پیغمبر طریقو کې کامیابی غیرو طریقو کې ناکامی خو چې خادرا قرار اوس اب پتا لګسي د نوجوان وادو مونږ د درس ملګری و پلار پسې لړو په جرګه باندې مونږ ته وی جسه الله در باندې خوشحالي راوستي دا بچي درکړې الله بچي چا درکړیو بچي الله درکړې لوي کړې د لچا دي ام محترم بچي چالوي کو تاسو د الله سره خو نه لګي نه ده الله بچي چالوي کو الله بچي چالوي کو الله خوشحالي چا راوستا الله خوشحالي راوستا خوشحالي در باندې الله راوستا نو پدې خوشحالي کې الله خپنه کې ښا الله در باندې خوشحالي مراوستا توې زدا الله بندم د الله د ار حکم نه مسر قربان د الله په دین مینه ما دین د پاره بوینا تو یوما کوئی بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا تو وفا کر کے دکھا دو کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور د ویلو خبر جدا دا او پریکټیکل جدا سیز د محترمو
هغه مشر ته مو خبرې وکړې ډېر خوشحاله شو د چیو بوست یې مو وکړ هغه وی زه صلاح به پې کوو که نه دې خبرو کې به کور صلاح نه کوئ ښه که دې د کتاب النساء روایتونه به مو راله ګډوډ کي ګورئ سړی کور ته لړو ښځې ته وایي چې یاره علما راغلي دي او چې دا خوشحالي الله راوستې ده ښځې ورته وایي څه دي ووې کړونجو نه کې ګورې مټې ورپسې راونغاړلې دا زما اخیري زوی دی دا په مونږ په کور کې اخیري خادي ده او زه به په دې خادې کې رړس په کومه زه به پکې په ګډاګانو سره ځان ستړی کومه او زه چې څه کوم په دې کې به کومه او خیر دی که ته د مولیانو د خبرو نه متاثره شوې که نه نو خیر دی یو 3 ورځو ته په تبلیغ کې لچه بستره دی واله ستا نه بغیر به یې مخدی وکړي داسې کتاب النساء والا روایتو ښه سړی لږ ساعت بعد بار راووته په لومبي ځل چې راوتې و ډېر سور کې خبرې کولې خو چې دا په دویم ځل راووتو نو سر یې کته کړې داسې او خبرې نه کولې مونږ چې خدای څه چل پیو شو وایه که نه حاجي صاحب څنګه پروګرام دی ویل جی ستاسو خبرې خو ټولې صحیح دي خو که نه مې څه که نه وایه که نه خبره د خولې نه راوته یار مې لکه ته چې ځان ته نارینه وې ته چې د جومات په لومبي صف کې کله کله اقامت ته مخکې کېږي او تا چې دلته کې په جیب کې ښکلې مسواک ایښودلی دی او اوس که نه کې په ډېر ګرانه سره د خولې نه خبر راووته یاره جي ستاسو خبرې صحیح دي خو که نه د پلان کې دي دا مور نه ده که نه هغه داسې وایي که نه مې او که نه مونږ ته نه لاړو واده وشو ښه په ډول او په ډګونو او په ګډاګانو او په بې حیایو سره پروګرام وشو محترمو یو 20-25 دن چې تیر شو هغه مشر را سره میلاو شو مونږ ویل حاجي صاحب مبارک شه واده وشو وایي خبر خو نه مې ولې خیر خو دی وایي جي په 15مه ورځ د واده زما د ښځې او د انګور مې جنګ راغلی و مې الحمدلله اب مې مزه کرسي اوسې مزه وکړه اسې په ایمان یې وایه زمونږ دا پټکو والا علما چې چاته ورشي د شریعت خلاف خادي مه کوئ او هغې د شریعت خلاف واده وکړي او بیا د انګور لګېدلي او دا خواښې د ویښتو نه نیولي او راپرزولي په ایمان دا مزه خو پکې وګوره که نه اسې په ایمان د مسلمان لپې یخ شي که یخ نه شي تاسو غږ نه کوئ ولې خیر خو دی ای چا چې مخکې کړي الله دې ورته معافي وکړي د هغې نه آینده دپاره چې ګوره شریعت غار که په دې قرآن باندې پکې خپې کېښودې دې قرآن ته پکې لوړې راواچولې دې قرآن ته پکې لتې ورکې او بیا د واده په 15مه ورځ دکه خواښې چې دې زه په ګډا لویه خومه زه به ځان ستړی کومه چې د انګور نیولې د غم وي زه به دې خواښې لبې کومه نو څه مزه کوي که نه کوي ما ورته وی ښه ماړه کې وی الحمدلله ثم الحمدلله اوس یې خوند وکړو زه ډېر خوشحاله شم ایماندارو خفه کېږې یم اوس کېدي زه په دې کې په غلطه یم خو هسې خوشحالېدل پکار دي که نه په ایمان یې وایې ځکه قرآن یې غار کړی و دا به پې هغه سړی خوشحالیږي چې د هغه پړه کې د قرآن سره مینه د الله د دین سره مینه د نبي علیه السلام سره مینه نو میخه نو بیا وایي جي بله ووره زما 2-3 ګیندې نورې مې وې او 2 مې لوڼه وې نو دغه اخیرین ګور مې لګېدلې ده نو زما د لوڼو نه زما د کور والا نه او زما د نورو ګیندو نه غون کالي یې را جمع کړي دي او تلې ده میزه چې څوک تلي دي هغه بیا نه دي راغلي مې بیا دي مبارک شه هغله مې په تیزه ونه وي ځان سره مې ړکي وي ښه الله اکبر کبیر بیا دغه کاري محترمو مسلمانانو نو اے محترمو مسلمانانو الله رب العزت در باندې خادي راوستا په دې خادې کې خپل رب ذوالجلال خفه نه کې که الله دې خفه که تا ته بیا الله رب العزت خوشحالي نه درکوي دا خو کله په دې ګڼه ګوڼه کې داسې دا 3% خلک که نه د خادې کور والا خبرم نی یاره ابتله سره د مخکې به را رواني څه کې هلته شمې وړو ځان سره به یې ډګم راغستي ادا مجلس به یې ورته ګرم کړي نو بیا هغه سزې ملاویږي چاته هغه خادې والا کور ته تاسو ډېر خوش قسمت په دې رستم کې ما اوس سراج الحق صاحب ته وی مې زه به څه بیان کومه دې ځای کې خو چې کوم د خادې رسمونه رواجونه د غمونو رسمونه رواجونه عام د معاشرې رسمونه رواجونه نور الحق صاحب سره رحمت الله علیه سره په دې باندې ډېرې ډکې وې ښه
دغه په دې باندې په میاشتو بیانونه وو الله دې غری کې رحمت کی ډیر یو نر سړی و په خپل علاقه کې یو کار کو د هر فتنې رد کړو کاغه فتنه د قادیانیت وا نور الحق باباجی د هغه تردید کړي کاغه فتنې د شرکیات وي کاغه فتنه د انکار حدیث وا چې کوم خلکو امام بخاری پس خبره کوله یو پیرا سره مونږ ناستو خبره کوله وی پتیرا کیوما و یو تن را تراغي هغه په دوه ټکو کې سړی پویا کو و یو تن را تراغي چې د پیغمبر حدیث نه منم زه د بخاری حدیث نه منم وی ما ته جزا الله نه منم او قران نه منم وی غراته وی چې ولې وی ما ته چې تولې نه منم هغه ته بیا چل نه ورتلو چې ته وې د احادیث زکه زنما نما چې دا مونږ ته د کم وخت نه دی وخت پورې څنګه راو رسیدا نو ما ته وی دا قران څنګه راو رسیدا کنه پتا ډایرک په خپل وਹੀ شوی دا نو شیخ سیبوی غسړی بیا لاړې و چې شوی غږ نشو کوله ښا د هر قسمه فتنو مقابله کړي وا اے محترم مسلمانانو نن هغه نشتا خو غزه آباد دی او دا شیخ صاحب هغه اولاد په هغه نهج سره روان دي الله دې په هغه نهج باندې نورم کلک مضبوط پاتې کی نو اے محترم مسلمانانو ما یو آیت مبارکه لستو پای کې د الله د قدرت نخې دي قرآن ساجیب کتاب دی اے محترم مسلمانانو ومن آیاته سورۃ روم میں ویلو داغي آیت پدی سورۃ روم کې د ومن آیاته خوند هر سورۃ کې جدا جدا خوندونه ښا پدی سورۃ الانعام کې د قل او قالو خوند نو سورۃ یونس کې د الحق خوند نو په سورۃ المائده کې د یا ایها الذین آمنو خوند نو په سورۃ محمد کې اکثر آیتونو په اخر کې میم راغلي د میم خوند پکې نو په سورۃ روم کې د ومن آیاته خوند سورۃ روم کې د څه خوند ومن آیاته دا الله د توحید دان خدا دا الله د نعمتونو ندا نو یو پکې دام ذکر کړي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا دا د الله د توحید نخې دي چې الله تاسو له پیدا کړی دي من انفسكم تاسو د جنس نه ازواجن بیبیانې سو کې پیدا کړی ایو کس لګیاو چاته چې ګوره دا زوی چې دی نو دا د الله تبارک وتعالى د طرفنا دا لوی رحمت دی زوی څه دی رحمت دی او دا لورو نو دا نعمت دی چاوته وی دا بیبی نو دا پکې سم نعمت الله دی بیبی پکې سره خدا چې په دین چلیږي نو الی بیا نعمت الله وی ښا ځکه چې قران کریم کې الله د خپل نعمتونو تذکرہ کوي نو الله تعالی فرمایي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ګور الله دل بیبیان پیدا کړی دي الله دل سوق پیدا کړی تم په خلین راځولي الله نعمتونو کې ذکر کړي او نبی علیہ السلام فرمایي الدنیا كلها متاع دا دنیا ټوله یو سکدا هو خیر متاعها المرأة الصالحة پدی دنیا پدی متاع کې غور متاع دا نیک بیبی دا کوم بیبی دا نیک بیبی دا نیک بیبی د خزی خاون دا انڈرسٹینڈنگ زندگی با کل تیریگی محترمو دا چې کل دینداری شیخ حسن جان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ دا لوی شخصیت تیر شوی دی بلکہ زما په خیال د دې دور امام بخاری وغا اغله چا چیټ ورکو د جمعې پرز د مانځنه بعد به د سوال جواب نشستو اغله چا چیټ ورکو ویره د مولیان او تبلیغیان په خپل خود ډیر مینی دا سو وجه ده د دې باز عوامو ارث تکاریخه ک مولوی سے پسیکل رواني دا څنګه مولاره پسیکل روان دي ک په خپل ټوډی گاډي کې کینی وګوره کنه چې دا چندې جوړېواله د خادا د ګنده سوچي کنه په خلی ګنده خبره راځي دا خو ستاسو ذمہ داری وا د عالم قدر د عالم احترام دا ستاسو ذمہ داری دا عالم ته لغونډه زندگی وقف کړی دا او کستا پرل کې د عالم قدر نو الله به د نداسي والی لکه زمونږ د ملک پاکستان یو حسن او د علمی دنیا یو لوی سرمایا چې څنګه درنه الله شیخ ادریس سے په شکل کې غواغسته دا سي بدن الله علماء والی ګوره د علماء قدر کوي
دا ستاسو ذمہ داری ده عالم ځان وقف کړي تاله د ایمان درس درکې تاله د تقوا درس درکې دا علما تاسو له د قرآن درس درکې دا علماء کرام دا یاد وساتئ محترمو تا ته پاک پلیت خي تاله د جنازې مونځ در زده کوي تاله 5 وخته مونځ در زده کوي تا د کفري او د طاغوتي قوانینو تا د هر باطل فتنې نه آگاه کوي تا چې کوم څیزونه ایمان وسره خرابیږي د هغې نه آگاه کوي او تاله چې کله مکمل وشي نو دې به زر وایي یاره دا عالمان د امن خبره نه کوي دا کم کس چې دا خبره کوي که نه په عالم دا اعتراض کوي چې دا د امن خبره نه کوي دا اکثر به یو دسی دا څوکي عالم صاحب ګنټه بیان وکړو د امن ترغیبې پکې وچلاو دی راغلی ردن آخری رکات هم شوی دی نو دی با کم ټیم تاله په آخری رکات کې د امن تقریر وکړي تو خو راځې نه په وخت باندې دا په علماوي چې اعتراضات شروع کی په د پوشه جرړې الټوي دته به چرته د الحاد انجکشن لګېدلی ښه دی به چرته ایتیزم وایرس به دکې راغلی یا دی به د الله د ذات نه منکار کوونکی دی به د آخرت نه منکار کوونکی دی به بېدینه شوي یا دا یاد وساتئ محترمو د علماو به په خپل منځ کې اختلافاتي او دا اختلافات د دې کائنات یو حسن دی محترمو نو اے محترمو مسلمانانو شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه ته چیټ دا ورکو وجیره تبلیغیانو د مولیانو خو سره مینه ولي الکه نو تا ته ولې تکلیف دی لکه چې دی خو کور کې روزانه د ښځې او د خاوند جګړه یې کړه الله اکبر کبیره چې ګاونډیانو ته ور وډباو ویره زه ګورم تاسو کره روزانه د خندا مجلس لګېدلي خوشحاله دا څه کیسه ده ځکه مونږ کره خوار و خفقانونه یو هغه دوی دا مونږ کره خندا په دې وجه یو چې زما او د ښځې اکثره رش په جګړه راشي نو چې زه د دې غاړې هغه په څپلۍ ولم نو چې خطا شي هغه راپورې په خندا شي نو چې دا غړې ما په سینډل ولي خطا شم ته نو زور پورې په خندا شم چې ولي بچ شم درنه نو یو بل په پیزار اولو راولو چې دا یو بل نه بچ نو یو بل پورې وخاندو ښه د بعضې خلکو په کورونو کې دا مجلس جوړې محترمو نو شیخ حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه هغه ولا جواب ورکو ډیر په ښایسته انداز کې مثال یې ورته ذکر که وایي ګورې تاسو راته ووایې چې یو سړی هغه په کور کې سار ناشته وکړه په دې ناشته کې شات او دارنګې نور مختلف سیزونه سالن وغیره چرګ او پرتکلب ناشته وکړه اوس دې روان دی په بازار کې او دی خوا ورله څوک کباب ورکوي څوک ولا نور سالن ورکوي د زړه ته کېږي د زړه ته نه کېږي که نه ولې سارې ښه پرتکلب ناشته کړې ده او کم یو تن اے محترمو مسلمانانو چې په کور کې هغه خوراکو نه که دې د کوره بار ووتو دلته کباب وخوړه دې ځای بریاني وخوړه او دغه ځای کې نور خوراکونه وکړه او چې ماښام کور ته راغی او کور والا ورته روجې راواغستې نورې ولا د خوراک سره راواغسته د دوست کور ړه ته کېږي کور یې ړه ته نه کېږي نو شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته وایه چې کوم یو سړی د کوره بهر راووته دله دې خوا زنانه مخې ته رالې دې خوا زنانه مخې ته رالې او د یو زنانه ته مو نه کته ټوله ورځ تېره شوه په پردو خویندو میندو د ده نظر نه دی لګېدلی دې ماښام کور ته راغی دا خپله بیبي ورته شهزادګۍ ښکاري که نه ښکاري محترم دا وله شهزادګۍ ښکاري او کم یو تن چې کور ووته دې نظربازۍ کوي پردو خویندو میندو ته د سر نوالې تر د خپو پورې ورته کتنه کوي که د ده بیبي ډېره ښایسته او چې څنګه کور ته دې راشي دې سپېمې تروي کې دا څه بلا باندې اورېدلې مه ځکه بارې مختلف چهرې لیدلي که نه ښه د دیندارو خلکو په کور کې د ښځې خاوند په منځ کې انډرسټینډینګ وي دا د څه د وجې نه دی د الله نه یره کوي دی په بل چا خپلې سترګې نه یخوي اے محترمو د هغه چا کور به سمي د ښځې او د خاوند چې دا آیت مبارکه دی مخې ته یي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف ولهن د زنانو د پاره حقونه دي خاون به د ښځې حق ادا کوي
د ښځې په حقوقو کې یو حق دا دی دی بیبي ته به خوراک کاک ورکوي، دی بیبي ته به کور ورکوي، دی بیبي ته به ټیم ورکوي، دی بیبي ته به محبت هم ورکوي. بیبي ته به څه ورکوي؟ بیبي ته به محبت ورکوي. ښه د نبی علیہ السلام نه تپوس شو ای د الله رسوله ستاسو زیاته مینه چا سره ده؟ نبی علیہ السلام ورته وی زما زیاته مینه د خپلې بیبي عایشې سره ده. نبی علیہ السلام څه وی محترمو؟ جواب راکړئ. دا ستاسو په خولې نه ماله پته ده، په خولې مو نه راځي. نبی علیہ السلام وی زما زیاته مینه چا سره؟ خپلې بیبي عائشې سره. پیغمبر ویلی شي انن کله یو مولوی صاحب یو امیر صاحب نه تاسو کا په خولې نه راځي. ښه اکه ته وی چې او زمام د خپل بیبي سره مینه ده. ښه لکه مولوی صاحب تم پکې الله اکبر. اے دا الله رسولام بیا دې مینه چا سره ده؟ وی بیا مې ورپسې مینه د عائشې پلار ابوبکر سره ده. نو بیا دې مینه چا سره ده؟ بیا مې د دویمې بیبي پلار دویم سخر عمر ابن خطاب سره ده. صحابي بیا د ما مخکې نور تپوسونه ونه کړه. اے محترمو نو خپلې بیبي ته مینه ورکول نو محبت ورکول خو مور ترې نه جوړولو. ښه زمونږ په دې معاشره کې په دې کې مسلمانان په افراط او تفرید کې مبتلا دي. د نن نه دا 30-35 سال مخکې چې کوم زمونږ مشران دي که نه دی خپلو بیبیانو ته ډېر بد کتلي او سپکې ورته کتلي، بېادبي دي ما پې محترمو. بلکې د ثوابې کې مې یو ځای کې د ښځو حقوق بیانول، یو بابا کونټې اوچته که استاز دا خبرې مه کوه، دا زنانه راته نور اوږې ته مه راخېجوه. نو ډېر دا 30-35 سال مخکې مشران چې وو که نه دی خپلو بیبیانو سره ډېر ظلمونه، ډېر زیاتي، ډېر کارونه، هارډ ورکینګ سپکې ورته کتلي دي. چېرته دې کور ته په خندا سره نه دی راغلی. ښه دی چې کور ته راتلو بیبي وړو ته مو چپ چپ هغه د بغ راغی. ښه وبه مو وی ګورې او واړې هم ترې نه یارول او یو لوی د ده نه یو څیز یو هیولې ترې نه جوړه کړې وه چې دا ګینې یو بلا ده او خلک خوري. او د زنانو په ذهن کې به هم دا و چې دا خاون به دغه شانتې بس بد میړۍ جوړې. ښه د مشرانو له پته د محترمو په دې به د الله رب العزت نه معافي غواړې او که د چا بیبیانې ژوندۍ د یې نه به هم معافي غواړې چې ظلم مې د سره کړی، بې ځایه مې والې یا ستا ګناه لږه وه سزا مې پې ډېره در کړې ده. ګورې معافي به راته کې که دغه بیبي نه دې معافي ونه غوښته د قیامت په ورځ به د دکه بیبي لاس او ستا ګرېواني. ګورې دا یاد وساتې. نو یو دکه مشرانو محترمو بیا یو زمونږ د دې دور نوجوانان دي. نو دی ورپسې د مور نم یو درجه ښځې له سیوا ورکه. نو هغې هم په غلطه و نو دی هم په غلطه دي. د مور پلار خپل مقام نو د بیبي خپل مقام. نو الله رب العزت فرمایي ولهن د زنانو د پاره حقونه دي. د بیبي دا ټیم به بل چاته نه ورکې چې ستا بیبي ده که نه اسې نه ته اوس وی چې مړه خو په 10 روپۍ په دې کې یو پیکج اکټیویټ کېږي او د 10 غنټو دپاره د نن ماسخوتن نه راوالې سبا ماسخوتنه پورې پکې پرې ډزېږه. نو بس ته لګیایي چا سره او چا سره او چا سره او چا سره په غنټو او 12 بجې د وخته کور ته راځئ. تاسو زندگی به صحیح نه بیا. ښه دا یاد وساتئ ولهن بیبیانو دپاره حقونه دي. د دې ټیم به ګورې بل چاته نه ورکې. دارنګه اے محترمو مسلمانانو نو دی د پاره حقونه دي څنګه چې په دې زنا نو باندې حقونه دي په بیبي باندې د خپل خاون حق دی. دا به د خاون د اجازت نه بغیر د کور بار پنګ دی. ښه اے محترمو مسلمانانو دا خاون دی د بهر نه راغی دا بیبي به ورته ورکولو کی مرحبا سلام به ورته وکي صوبه به ورته پیش کی. دا به تراتلو سره دا نه وایي چې ته خو ډیوټۍ ته لړې مزدورۍ ته لړې او مور دې راله دا وې او پلار دې راله دا وې او خور دې راله دا وې او شابه ماله جدا کور وګوره کني مور کره د نه مروره لاړم. ابو چې خدایا په کارډ کې لیکلي و شادي خانه آبادي دا خو شادي خانه بربادي ده. ښه دا څه په ټینشنستان باندې اورېدلې ما دا ټینشن زری راته راواده کړې ده
اے محترم مسلمانانو دا بی بی با خاون له ټینشن نه ورکوي دا حدیث ووره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو زنانه دا خاون دی پکلی دی یو بی بی دا خاون دی پکلی کې دی دا بی بی دا نپلی روجه نیسی دا برازی دا خاون نه به اجازه تخلی که خاون وتوی ټیک دا نپلی روجه ونیسا نو روجه کی که خاون ته اجازت نشته نو روجه نه کیږي نو روجه خو غټ عبادت دی خو چې د خاون اجازت نشته خو چې د روجه عبادت د روجه د عبادت غونته د عبادت د نفلی د خاون د اجازت نه بغیر د دې قبول نه دی نو چې دا بیا خپل غم خاده او خپل منډه تړلې خاون دی په یو وته دا په بل وته پته یې وته چې خاون می 4 بجې راځي کنه نو دا 3:30 بجې کور ته راغلی دا ادا پوکی کوي را کوي تا خو په بار مزیو کې او زری په دې کور کې په جیلخانه کې بنده کړې ما پته وته نه چې دیم ټول رس پړونی پته کړو او دا کور په کور کلی په کلی باندې ګرځیدل دا اے محترم مسلمانانو حدیث پاک کې وسره دام راغلی دی ماسوتن ټیم دی خاون ناس دی د دې بیبي زړه غواړي یو 2 رکعاته نفل موس کوما نو په موس کې خو ځکنزل نشته دا به د خاون ته وستا اجازت دی یو 2 رکعاته نفل وکما دا خبرې مونږ ته شریعت ښیي نو چې چا دین زده کړی چا اسلام زده کړی اے محترم کور ډیر د خوشحالوي او چې چا د کویدن نه راوالی دا کویدن دا او دا جوړت دا وربل دی او دا پالنګ دی او دا ډګونه دی او دا ګډاګانی دی او دا پکې مختلف قسمه بے حیايي دی اے محترم مسلمانانو دا غي په مینس کې بیا انډرسټینډینګ نه بیا پریشانی اے د رستم مسلمانانو دا واده بکو د دې مولانا د دې واده نه با دا عبرت حاصل هوا چې آینده با مونږ په خپل خاندان کې په خپل فیملی کې چې ودونه کوه د شریعت خلاف بن کوه چا چا سره واده ده اجي ورګه بعد په کې پاتې لا سنخه جزاک الله خیره پس مو وعده کا محترمو چې خپل خاده با د شریعت خلاف نه کوه اے محترمو که چرته چم گاون کې خپلوانو کې د چا خادی ځان سره به د خپل محلي امام سے بوزو ایله بجرګه کوه ایله بجرګه کو چې ګوره د خاده کې قران او سنت تزه ورکا د الله فرمان د پیغمبر فرمان ته پکې زی ورکا او کته پکې شریعت تزه نور کې ګوري مونږ تاسو سره بیا نکینو اے د رستم او د تاشکن او د اجابات او د ګردو نوا مسلمانانو دا یاد وساته بیا چې زمونږه د رور پکور کې د ماما پکور کې د تر پکور کې خادیرالا پای کې پالنګونه پای کې ګډاګانې پای کې ډګونه نکوا دا نن رز د دې مولانا ارشد د دستربندی او د دې د شادی خان آبادی دا رز ګوره یاد وساته چې په دې رز مسکړې وا اراده مو کړې وا که واده مو کړې وا او چې بیام پکې څوک وایو کہ ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک تردا والانام غذاب فلیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب نو اللہ فرمائی دما د قدرت د دلائل د توحیدنا تاسو لم پیدا کړی تاسو د جنس نام دا بی بی الله هم جنس پیدا کړی دا خدای چې پرشته نه پیدا کړی ازه کده چې دا بی بی پرشته وي سمو خیال دی دی ما خام دا ډیوټه نستړی ستومان راتله او پرشته بی لګیا وا 2 رکعات کول یو رکعت د 12 بجو پورې او دویم رکعت د سار د بانګ پورې او دوه ته جوز برته وبر وړي ډوړې هغه ستړی کېدا نه پرشته خو به عبادت کو کنه نو ګوره تم انسان پتام ستړی والی راضی ستا بیبی باندې ستړی والی راضی تالم د خوراک ضرورت ستا بیبی لم د خوراک ضرورت چې کوم ستا ضرورت هغه ستا د بیبی ضرورت تالم د مینې محبت ضرورت ستا بیبی تم د مینې محبت ضرورت دا بیبی دا ستا لایف پارټنر دی ستاسو زندگی به د مزه او د خوشاله تیریږي د چا زندگی به د خوشاله تیریږي
چې دا غ لایف پارټنر ښه جیون ساتي مرګري په خوا به د کالجیان وی کنه وی نو لایف وداوټ دې ته نه دی یاد جی صاحب دا اوس ټول نالایق الکان دي ښه په خوا به وی نو لایف وداوټ وایپ نو چې چا به د ښځې سره انډرسټینډینګ نو کنه نو هغې به ورته وی وایپ از ا نایپ وچ کټس ټو دی لایپ اے محترمو مسلمانانو ښځه چې دا بیبي د جناتو د جنس نه ده که دا بیبي دی لا د پیریانو د جنس نه وي او ته ماسخوتن ناوخته راتلې او دی بیبي د لږې دا سترګې الټه کولې او لږې دا ویښته په ځان را برابرولې او تا ته وی چې بو نو سر خیال دی تاجو ته به بیا اودس تازه کو کړه څونه به ګرانه وه دا بیبي تا ته الله ستا هم جنس پیدا کړې ده خو دا بیبي څه دپاره ده دا واده مقصد څه دی نن وادم دی کنه نن وادم دی او د دې د دستار فضیلت باره کې ما یو حدیث پاک لوستلی و که موقع وه هغه هم دله بیانو مګر چې د ما خو ټیم ختم دی ما ته خو لسو بجو پورې بیان یاد کړی و ای محترمو مسلمانانو نو که تاسو خفه نو مونږ هم خفه یو زما 10 بجې پورې ټیم و خو دا اوس تقریبا 10 منټ رقم 11 دی خو د دې دا کمی کوتاهي تاسو ته مې واده به بس لږ بیان به شي ډوډۍ به خورئ که نه او کیسه 12 بجو ته لاړه نو دا به ورته معاف کوو محترمو دې پروګرام لیټ کېدو کې زموږ ستاسو فایده ده څونه خبرې څونه ایتونه څونه حدیث څونه اصلاح به زموږ او ستاسو وشي ای محترمو د واده مقصد څه دی رب ذوالجلال او جوړې دا مقصد د واده نه دی ښه د واده مقصد هم دا نه دی چې ښایسته جینۍ دې راواده کا قرآن کریم کې الله فرمایي لتسکنو الیها ستا ستړیوالی دی بیبي سره ختم شي چې تا ته یو ذهني سکون میلو شي ښه دا بیبي سبب د او ته رالی او بار په ډپه ناستې او ګړۍ ته ګورې چې خدایه دا بیبي چېرته تلې ده چې کله سکون نشته دین نشته ای محترمو مسلمانانو نو بیا دغه ښځه هم لګیا ده یا الله دا بد میړه مې چېرته د ټرک د ټیر د لاندې راولې بیا ښځه لګیا که نه لګیا نو بیا دا خاوند هم لګیا دی یا الله د دې بلا نه به کله خلاصېږم زه به خیرات وکړم زه به خوږ دیګ پوخ کړم د خوږو روجو دیګ به پوخ کړم ربه که دا بلا دې رانه سنبال کا زمونږ استادانو به وی که نه هغه یو ځای کې ښځه خاوندو هغه ښځې بیماره وه نو اعلان وشو چې ښځه مړه شوه جنازه تیاره شوه خلکو کټ نیولی دی او جنازې را روانه کړې ده په دې کې دا کټ چېرته د بجلۍ ستن سره لګېدلی دی نو دا ښځه بېغوشه شوې وه دا په اوش کې راغلې ده په کټ کې ناست سره یا خلکه څه کوې هغې وی دا خو ژوندۍ ده ښځې بیا واپس راوستې ده 2-3 میاشتې ژوندۍ وه 2-3 میاشتې بعد دا مړه شوه او چې کله یې ورله کفن ور واچو غسل یې وله ورکړه او بیا د جنازې دا کټ روان کړی خاوند ته مخکې مخکې ځي وایي خیال کوئ ګورې ستن سره یې بیا ونه جنګوئ دا ولې دا څنګه سکون دی محترمو دا د دې په زندګۍ کې دین نه و که نه ښه نو الله رب العزت د بیبي مقصد ښیي د واده مقصد مونږ ته قرآن بیانوي دا چې مونږ او تاسو قرآن ته کینو که نه په دې خبرو به باندې پوه شو چې واده څه دپاره لتسکنو الیها دې دپاره چې تاسو سکون حاصل کې د خپلې بیبي سره دا ستا د غونډ د جون ملګرې ده ته به د هغې قدر کې هغه به ستا قدر کوي ته به هغه نه شرمې تا به هغه نه شرموي انتم لباس لهن تاسو د خپلو بیبیانو جامې دا بیبیانې ستاسو لباس دی نو خلک لباس پاک خوښوي نو چې بیبي ستا پاک وي ځکه قرآن منع کړې ده چې د غلط عقیدې والا جینۍ سره به واده نه کوې د غلط عقیدې والا نارینه ته به خپله لور خور په نکاح نه ورکوې ولې دا خو لباس دی تاسو د هغې لباس او هغې ستاسو لباس دی الله رب العزت فرمایي لتسکنو الیها دا بیبي دې دپاره ده چې تاسو سکون حاصل کې د دې سره وجعل بینکم مودة ورحمه الله ستاسو په منځ کې د ښځې خاوند په منځ کې یو ترس او مینه پیدا کړې ده ښځه په خاوند ډېره خفه کېږي چې ښځه یي ښه یو خو خودغرضه یي یو خو هغه بیبي ده چې د هغې خپلې غمخادې ډېرې دي ښه بس په خاندان کې بلا شي او زمونږ په معاشره کې داسې جینۍ ته خلک ویره پلان کې ډېره با اخلاقه ده نو دغه یو خاندان یو جینۍ واده شوه چې واده شوه
د خاون خیال به ډیر نه ساتلو اخاون خواخه ته وی چیرې دا سبب بل هدي اړولم دا غوړو په قدر عزت پويږي نه هغه ته سوې ما زمونږ پچم گاون کې خو ار سوکته نه خوشالو ار چا سره جی جان او سلام کلامو زمونږ په دې معاشره کې چې په خاندان کې کوم جینې چې چانه پړده لازم ده اغي تم په خیر علي او لاس ملاوي دلو څنګه او خي او رازق نه دلته کې نه هلته کې نه یره د پلان کین ګور او د پلان کیلور نه ده یره ډیر زیاته ښه اخلاق والا ده او چې کما داسې حیاناکا پردناکا زنانه کنه یره لرکه وسړی په پوزه مچ نه پریدي چا سره سلام کلام نه کوي په غم خاده باندې نه پويږي دا یاد ساته محترمو وجعل بینکم موده ورحمه او محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی النکاح من سنتی نکاح زما طریقه دا پیغمبر وی نکاح زما طریقه دا النکاح من سنتی دی جملې سره فمن رغب عن سنتی ټکی نشته ښه دغه دا مرګری ډېر احتیاط کوي غوړي او په دې بده یو بل نه خپکی ګنا مونږ هم ډېر موده بدا وسره تړلې وي اجه سړی حدیث وګوري دا پسره یو ځکه نشته نو چې کله مونږ ته پته ولګي کنه چې ما خو مخ کې دا بیانول نو کله کیږي و پینا چې ما دا غلط خبرې کولې یقینو کې ما دا وېسې قرنی دا کیسه یو 50 پیری بیان کړی دا تاسو به موریدلی کنه وېسې قرنی ځان غاخونه استیو کنه به یو ځکه یو عالم وي تا چې کتاب کې وګوره چې شته کې نشته نو زه پورې ورپسې په کتاب کې ګرځم شل کاله وشو نه ملاویږي یار وېسې قرنی ځان غاخونه استیو نو اسی په ایمان وای نو ما ته خوشالي دل پکار دي چې بری بزخه پکې کې زبم نه پلان کې عالم بیان کړي وا او لغه نه پوي دوسه ته پوښ چې دا سړی دا علم په طرف نه دی ورغلي او نه د کې علم څه اثر کړی دی دا علم اثر دا دی یو ځکه ما په دې موضوعي روایتو باندې لګه خبر اوکا د تخبایه د غاړي یو عالم راغلیو خړې زیات خوشاله شو ما وی دا خبره صحیح ده دا بعضی خبرې دا صحیح دي چې الدنیا مزرعه الاخره دنیا د آخرت پټې دی بشک دی خو کته پیغمبر دا سی ویلی دا سی بنوي په علماء یو خبره کړی دا د بزرګانو یو قول دی اے محترم مسلمان دا سی ډېر زیاتې خبرې په خلکو کې مشهور یا کله کله خلک کیسه کوي یو پیرا یو زنانه روانه وا بوډۍ روانه وا څوک روانو دا روایات العجوزات دا د بوډېګانو کیسې چې کوي کنه بوډۍ دی خوا لړو بوډۍ اخوا روانه وا مخې ته جیلانی صاحب ورغیو بس جیلانی صاحب دا چلو کو جیلانی صاحب بوډۍ ته زوی را ژوندې کو دا د بوډېګانو کیسې دا لګي ګوره دی پسې لګ چې کوم مراجع اصلیه دي مصادر اصلیه دي چې کوم د دې اوریجنل سورسز دي هغه کې تلاش کوي اسنه نسبت د پیغمبر سره راغلی او هغه د پیغمبر سره په حقیقت کې منسوب نه دا د قتل او د زنا نه غټ جرم دی ګوري ښا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما خپل پلار زبیر ابن عوام رضی الله عنهما ته وی ای بابا جانا تاسو نه ډیر حدیث نه اورما هغه ته بچیا ما د نبی علیہ السلام سره سفر او حضر کې وخت تیر کړی ما د نبی علیہ السلام سره د ورځې او د شپې وختونه تیر کړي ما له د وخی مقامات زیونه وختونه معلوم دي خو په دې یریګما چې اسنه زه یو خبره وکم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نی ویلی ازویم چې پیغمبر دا سی ویری چې ته پټکی کې پکې دوکه نشما خطا نشما نو ذکر ډیر روایت نه بیانوم ښا تاسو ګورئ نه په دې حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام ته یو وفد راغی وفد عبد القیس نو نبی علیہ السلام وی مرحبا بالقوم او بالوفد صحیح بخاری کې هم دی صحیح مسلم کې هم دی دا حدیثو کتبو کې دی وسره دا او ټکی راغلی نو زمونږ استادان وی محدثین وی دا او دې د پاره وی دې ته احتیاط پر روایت ویو چې یاره مونږ پښتانه یو ختې مې دې نه غلطی چې پیغمبر ورته ای قوم په خیر علی یا وبد په خیر علی معنی مطلب یو دی خو دې الفاظو کم اغي احتیاط کوي نو ای محترمو وی زنانه روانه ده کډې کډیالې ور سره دي پیغمبر ته یې سکه مور ویره دلته په دې مکه کې
یو بيدینه پیدا شوی دی نو یریږم چې ته بيدینه مې نه کړي. نو دې ځای نه مې کډه روانه کړې ځم. هغې ویله چې دا کډه در سره زه یوسمه. نو پیغمبر ورسره هغه کډه یوړه. اخر کې ورته ویې مورې ته چې د چا نه یریږې هغه زیمه. وایي هغې ویلې شابه کلمه راته وایي. کیسه مو اورېدلې که نه؟ خو دې علماو نه تپوس وکړئ په کوم کتاب کې. خو دا مقه رواه کتاب النساء که نه؟ به د کتاب النساء او د کتاب العجوزات روایاتي بوډۍ دې خوا لړو زمونږ دا خلک هم وله سر ړکوي. او دا به هم تاسو اورېدلي محترم مونږ بیان کړي دي چې نبی علیه صلات وسلام به په یو لار باندې تېرېده او یو بوډۍ به ور باندې خزلې اچولې. دا مو اورېدلي که نه؟ نو یو ورځ یې پې خزلې وانه چولې. نو نبی علیه السلام پته ولګوله چې یاره دلته او په ما باندې خزلې راچولې کېدې چا ورته وی هغه بوډۍ ناجوړه شوې ده. نو پیغمبر یې تپوس ته لاړو. هغې فورن ویلې کلمه راته وایه. دا کیسه مو اورېدلې که نه؟ پته ولګوې کوم کتاب کې ده؟ په یو کتاب کې نشته. یو کتاب کې نشته. نو اے محترم مسلمانانو دارنګې النکاح من سنتي دې سره په من رغب عن سنتي دا نشته. دا ټکي اذان ته جدا روایت دی. نو ته چې کله وې نو النکاح من سنتي وفي روایت فمن رغب عن سنتي وفي روایت اخرى بل روایت کې وسره دام راغلی چې فمن رغب عن سنتي. استاد مداری بادا شيخه دې کې ډېر احتیاط پکار دی. نو اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی النکاح من سنتی دا نکاح زما طریقه دا. نکاح زما طریقه دا او دا علیہ السلام او د نبی علیہ السلام طریقه دا. نو چې مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام طریقه باندې عمل کوو د څاروي لالیدو نه مخکې هلته ډګ او ګډاګانې کوو نو دا نکاح او خادي هم د پیغمبر طریقه ده. او کله چې مونږ او تاسو دا علما نکاح تړو نو مونږه څه وایو؟ الک یا د الک وکیل ته وایو چې دا پلان کې جینۍ د پلان کې لوره په عوض د دونه مهر سره تا په نکاح شرعي محمدي په کوم طریقې سره؟ شرعي محمدي طریقې سره تا په خپل نکاح کې یا تا د خپل زوی د پاره قبول کړي واو قبول کړي دی دا په کومې طریقې سره؟ اسې محترمو دا سوچ نه کوه چې د پیغمبر طریقه خو دا ډګ او ډولونه او ګډاګانې دی کې خو دا طریقه ده. نو اے علماو بیا پکې ولې دا مو وایې ورته وایه دا پلان کې جینۍ په نکاحي طریقه هندوانو سره تا قبوله کړې وه. څه ورته ویل پکار دی بیا؟ په طریقه د هندوانو سره. اے محترمو مسلمانانو نبی علیہ السلام به سوال کو رب ذوالجلال ورته ویه چې اے محبوبا ما نه سوال کوا چې ربی زدنی علما. الله ورته دا نه وي چې اے محبوبا ما نه غواړه چې عمر راله زیات کې نو مال راله زیات کې بلکې قل وایا اے محبوبا ربی زدنی علما اے زما ربا علم راله سیوا کې. نو نبی علیہ السلام به سوال کو اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله ما ته علم راکې حکم علم چې خلکو ته به کبډي وامه را دې خواشه تا به بریلي ثابتوم تا به دیوبندي ثابتوم ته د اهل سنت نه بارې د پسې موس کېږي او د پسې نه کېږي دغه جومات ته به ځې او دغې ته به نه ځې. دا علم نافع دی. الله اکبر. علم د محبت نوم دی. علم د مینې نوم دی. علم د وحدت نوم دی. علم د اتفاق د اتحاد نوم دی. کله کله بعضې مدرسو کې واړه واړه ماشوماني هغې له ذهن سازي داسې وکړي که نه دغه ماشومان هم د خپلو عوامو مقتدیانو په ذهن کې د ګاونډ کې د عالم نه نفرت پیدا کړي. ګورې زه بریلی یم او دغه دیوبندي دی. زه دیوبندي یم او ګورې دغه بریلی دی. ګورې د ده نه به ځان ساتې. الله غټ کار دی وکړو. دا زمونږ د بریلیانو محله ده او دا زمونږ د دیوبندیانو محله ده. دا زمونږ د مسلمانانو محله ده. د چا محله ده؟ دا زمونږ د مسلمانانو محله ده. نو نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله زه دنه علم نافع غواړم چې زما د وجې نه څوک اسلام ته راشي زما د وجې نه څوک دین ته راشي زما د وجې نه
په خلکو کې اتفاق او اتحاد راشي زما د وجنا قبر پرستی ختم شي زما د وجنا بت پرستی ختم شي زما د وجنا شرکیات ختم شي زما د وجنا درگاہونو ته د خلکو د نارینه او زنانو تلل الته بچی غوښتله الته طوافونه کوله خلکو ته دا عقیده جوړوله چې دا مړي را مدد کوي بالکل دا مړي امداد کولی شي خلکو ته وی راځي دا عرسونه هم کوي نو میلادونه هم کوي دا سیزونه د دې د خاتمې د پاره چې لګیایي نو دا حق پرست علم والی نبی علیہ السلام دغه سوال کړی و اللهم انی اسالک علما نافعا الله رب العزت دې د ارشد بئی د دستاربندی او د دې د نوې زندگی او دې سره د برادر محترم داغي دا نوې زندگی الله دې د ډیرو خوشحالو کی او الله تبارک وتعالی دې خاندان نارینه او زنانه په دې خاده او د دې په دې پټکی باندې خوشاله کی الله دې د دینه خلقو ته دین او خیر ورسي کما نه په خبرو کې کمی بیشي شوی زما زیارت کوم اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين